الرحیم د سوات نیوز ډاٹ کام ګرام خبرمندو زم ستاسو ورور سکوما قدرمنو کتونکو اسلام آباد کې موجود یم د ویلډینګ په دکان کې قدرمنو کتونکو په دې دکان کې پرمان کسکر کار زده کوي په فوټیج کې تاسو لیدای شئ هغه پرمان کسکر څوک چې د ثوابۍ سره تعلق ساتي او په سوشل میډیا باندې ډېر زیات شهرت حاصل کړ قدرمنو کتونکو د پروګرام مقصد مې دا دی چې موږ د داسې خلکو حوصله افزایي وکړو او دوی مخې ته راولو قدرمنو کتونکو د پرمان کسکر سره به هم مرکه کوو ما پروګرام مخ په وړاندې بیا زموږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو د پرمان کسکر نه تپوس کوم چې هغه څه ویل غواړي هغه روزګار شروع کړو په کوم عمر کې شهرت واخیستو او اوس روزګار زده کوي کار زده کوي چې هغه په دې هکله څه ویل غواړي السلام علیکم فرمانه دا راته ووایه چې په ډېر کم وخت کې تا شهرت حاصل کړو او خلکو در باندې نیوکې مو وکړې هغه خپل فینس ته اول څه پیغام ورکول غواړي او بیا چې کوم کسان په تا نیوکې کوي تنقید کوي هغو له څه پیغام ورکول غواړي اواز دی او چې څوک په موږ باندې تنقیدونه کوي دا ډېره مهمه ده شکریه ادا کوم چې موږ پسې به تنقید وکړو که نه موږ پسې وکنځل وکړو که نه ما پر انسانان په دې وجه زه هغوی شکریه ادا کوم چې زما کوم فین دی هغوی زیات کر شکریه ادا کوم ډېره مهرباني او زیات کر د مسافرو او قانونونو ډېره کسکر صاحب دا راته ووایه چې کار طرف ته دې څنګه ترغیب راغی کار طرف ته دې څنګه سوچ راغی چې زما لکه موږ سیبان خاندان لکه د ویلډینګ کار کې نو ما ویم داسې زده کړم چل سره زه خپل شاعري هم کوم چل چې زده کوم او خپل کارونه هم ساتنه کوم په شاعرۍ کې دې څونه چینج راوستو څونه پکې مخکې لاړې په د شعر په کوالټۍ کې په دې کې دې څونه چینج راوستو ماشاءالله چینج خو پکې بلا شی راغلی دی او هم مینهوال هم اوس هم موږ ته مینهوال وي چې موږ ته مزاحیه شاعري کوي نو په هغې باندې هم خوشحالېږو ولې نه چې ځکه چې زموږ پکې زیات تر مشران د ویډیوګانې ګوري نو همدا دا راته ووایه لطیف خان ته سپورټ کړی ستا په شا باندې ولاړ دی ایز ا مشر ورور نو د هغه په هکله څه ویل غواړې لطیف خان زموږ لکه مشرۍ زما مشرۍ ورور هم دی او زما ورته هم ورور ویلې ما ته هم ورور ویلې لکه کشرۍ نو زه د هغه مننه کوم ډېره شکریه ادا کوم او سره ستاسو د چینل سوات نیوز والا چینل د هغې غونډو ملګرو غونډو شکریه د سوات نیوز مینوالو ته یو نوی کلام یو څو شعرونه په ډالۍ کې شعرونه به ورته ډالۍ کوم دي چې شعر ده چې اسمان ته چې نو ورسي او بام ورته پکار دی اسمان ته چې نو ورسي او بام ورته پکار دی سیوا د فرښتو نه احترام ورته پکار دی کافر به مسلمان شي مسلمان په ایمان بیلي څومره ښایست خدای درکړی دی سلام ورته ډېر ښه بیا مهرباني وی اسمان ته چې نو ورسي او بام ورته پکار دی اسمان ته چې نو ورسي نو بام ورته پکار دی اسمان ته چې نو ورسي او بام ورته پکار دی سیوا د فرښتو نه احترام ورته پکار دی کافر په مسلمان شي مسلمان په ایمان بیلي څومره ښایست خدای درکړی دی څومره ښایست خدای درکړی دی سلام ورته پکار دی زړه حال صفا او خدای ولا داسې یو کامیابي شهرت ما سره بل ورځ مړي ته تللی نو په زور کسانو رانه کوز کړی دی زموږ ورسره سیلفیانې وباسو تصویران نو هسې سوچ مې کوم یا الله دله دې دومره عزت ورکړی دی لکه ما یو سړی ولې ما سره تصویر نه وباسي هغه ته باندې چې کوم خلک تنقید کوي هغو له په دې ټیک ټاک د نور چې کوم خلک قسم خلک دي په هغو باندې تنقید پکار و د هغو په هغه سوچ باندې تنقید پکار و په هغې ویډیو ریکارډ پکار و چې بهی دا لکه زموږ د نوي نسل لپاره او دې لپاره چې دا نو داسې قسم یو حرکات چې دی هغه ښه نه دی او نور حالات دي انشاءالله تعالی پوهه به شي دې نه به مخې ته لاړ شي بیا به خدای عروج ته وخېږي نو موږ خو به انشاءالله تعالی اخري ټایم پورې کم ټایم پورې چې زموږ په وس کې دله جاني مالي هر قسم چې څه قسم زموږ سپورټ راځي موږ به د سره کوو قدرمنو کتونکو دا و فرمان کسکر چې لیټل سټار به ورته موږ د ثوابۍ وایو هغه په ډېر کم وخت کې شهرت واخیستو د هغه انټرټینمنټ شاعري به کوله کوم انټرټینمنټ دپاره به هغه شعرونه وې چې خلکو به ډېر زیات خوښول
او شیر کول به په فیسبوک باندې وړو زه چې اوس هم دلته رانما نو بالا ماشومانان او بالا خلک راغلو د پرمان کسکر سره سلفیانې اخیستې نو زه به هم د لطیف خان د خبرې سره اتفاق وکړم چې دا د الله د طرفه په د یو خصوصي مهرباني وه چې د صوابۍ په ترکۍ او بیا په یو کلي کې د پیدا شوی دی په غریب کورنۍ کې او الله پاک ولا دومره شهرت ورکو د سوشل میډیا په لارې باندې او بیا هم هغه خلک تنقید کوي نو زه هغه ملګرو ته هغه خلکو ته وایم چې تنقید برای اصلاح ښه شی دی خو تنقید برای تنقید ښه شی نه دی بعضو ملګرو به دا هم وویل چې فرمان کسکر خپل کار روزګار ولې نه کوي سبق ولې نه وایي نو هغه هم نن تاسو ته ثابته کړه چې زه د خپل انټرټینمنټ سره کار روزګار هم زده کوم ژوند جاګ کوم زه په یو خطر کوم قدرمنو کتونکو په دې وخت کې زما پروګرام پای ته رسېږي د را روان پروګرام پر خپل کوربه زموږ باندې اجازت ورکړئ د الله په امان